Exercise number 1.1, question number 5. The equation y plus 13 into y plus a has no linear term. دا چې کوم equation دی اصل کې دا expression دی وای په دې کې linear term چې دی وای هغه پکې نشته دی. Find the value of a وای ته د a value معلومه کړه. صحیح ده؟ اول چې دا کوم expression دا موږ یې ولیکو چې y plus 13 into y plus a. صحیح ده؟ linear term څه ته ویل کېږي؟ ریپیټ کوم په دوباره باندې. کوارډینیټ اکویشن چې موږ د شي لیکو ax² + bx + c = 0. دا کوارډینیټ اکویشن د په دې طریقه سره لیکل کېږي. ټیک ده؟ پرې باندې پوه شو یا کوارډینیټ ایکسپریشن چې ورته موږ وایو. په دې کې درې ټرمز ټوټل 1 2 3 دا ټوټل پکې درې ټرمز دي. دی اولې ټرم ته ویل کېږي کوادریټک ټرم. کوادریټک ټرم. دی دویمې ټرم ته ویل کېږي لینیر ټرم. او دی اخرنی دی ته ویل کېږي کانسټنټ ټرم. صحیح ده؟ اوس موږ چې دا کوم سوال راکړی دی په دې سوال کې وایي چې په دې سوال کې دا چې کوم y + 13 and y + h کوم ایکسپریشن راغلی په هغې کې لینیر ټرم وایي نشته دی. صحیح ده؟ او ته د a ویلیو ته معلومه کړه. y + 13 and y + a دا به شي دا به څه برابر y له په y کې ضرب ورکړي دی نه راځي y². بیا چې y له په a کې ضرب ورکړي دا به شي ya. بیا 13 له په y کې ضرب ورکړي دا به شي 13y. بیا 13 له په a کې ضرب ورکړي دا به شي 13a. دې پرې پوه که نه؟ دا بیا زه داسې لیکلی شم لږ شانې سمپلیفای کوم y² په خپل ځای باندې د دې دواړو نه د دې ځای کې نه د دې دواړو ټرمز نه y به ترې بار ته وباسو. د دې کې پاتې شي a + 13 a + 13 پاتې شو که نه؟ او دا +13 a په خپل ځای باندې. اوس ګوره درې ټرمز دا دي. ګوره یو ټرم دا دی یو ټرم دا دی یو ټرم چې دی هغه دا دی. نو په دې کې دا و چې لینیر ټرم نشته دی. نو موږ ولیکو چې سینس د above دا چې کوم above expression را کړی دی په دې لپاسنی expression کې څه has no linear term. په دې کې linear term نشته دی. په دې کې څه linear term پکې نشته دی. نو linear term پکې څه a + 13 یو د a + 13 دا linear term مکمل پکې څه a + 13 into y دا پکې مکمل دی. صحیح ده؟ چې په دې لپاسنی expression کې linear term نشته دی مطلب دا ځای پکې نشته دی. دا ځای پکې نشته مطلب 0 دی. صحیح ده؟ نو مطلب دا دی چې دا ځای پکې څه دی 0 دی. چې دا 0 دی نو یا خو دا y 0 دی او یا دا a + 13 چې دی دا سره 0 دی. y 0 کېدی نشي. که دا 0 کو بیا دلته کې دا اکویشن راغېږي نه کوادریټک ایکسپریشن راغېږي نه. صحیح ده؟ پرې باندې پوه شئ دا 0 نشي کېدی. نو مطلب a + 13 0 شو. چې a + 13 0 شو نو a ویلیو به څه شي 0 + 13 اخواړه دا به څه شي -13. د a ویلیو به څه راشي -13. مطلب د دې خبردار دی چې په دې ایکسپریشن کې ته غواړې چې زه د لینیر ټرم لرکم نو ته به د a په ځای باندې ولګې -13 چې دلته د a په ځای -13 ولګو -13 + 13 به 0 شي. دا شي لینیر ټرم به مکمل ختم شي خو y به په خپل ځای y² او پلس دا به 0 a + 13 مطلب دا سوال به دي چې y² + 13a به شي. په باندې پوه شئ کنه؟ ویلو موږ ته چې معلومه کړه د a ویلو ته موږ معلومه کړه. دا لک په دې کې ځان سره دا نوٹ کړئ چې لینیر ټرم مطلب دا دی. ٹھیک ده؟ دا به سره یاسه. Question number 6 په دې سوال کې سوې the equation ax² + 5x = 3 دا یې equation راکړی دی. has x = 1 as a solution. وای د دې equation x = 1 یې سره یو solution دی. مطلب دا کوم equation چې دی کنه دا کوم equation چې دی دلته چې د x په ځای باندې 1 ولګې نو ګس طرف او خې طرف په برابر راشي. وز دا equation دی کوادریټک. چې کوادریټک اکویشن دی د خبره مطلب دا چې دی به دوه روټ شي دوه سولوشن وي دوه جوابات وي. صحیح ده؟ یو جواب په دل درکړی دی x = 1 خو هغه بل جواب دی what is other solution ابل جواب معلوم کړه. خبره باندې پوهیږئ دا چې کوم اکویشن دی دلته کې چې د x په ځای باندې مونږ 1 ولګاو نو ګس طرف او خې طرف به برابر راشي. ځکه چې دا x = 1 یو سولوشن دی. دا خو کوادریټک دی د دې دوه سولوشن نو مونږ ته چې ابل سولوشن معلوم کړه. اوس مسله بس کې د x په ځای کته ونه ولګه خدا a خو پکې پته نه لګیدل لګنه a معلومول غواړي کنه. نو زه به د شل وکم چې د دې ځګینو مدد وارم د x = 1 به ولګم په دې سوال کې د a ویلیو به معلومه کم. ټیک ده؟ چې د a ویلیو معلومه شي نو بیا به وروسته زه بل سولوشن ځانه په اسانۍ سره معلومولی شم. پرې باندې پوه شئ. نو زه به اول دا اکویشن چې دا ولیکم چې سینس دا چې کوم کوادریټک اکویشن دی هغه سره ax² + 5x = 3 دسی دی کنه
स्टैंडर्ड फॉर्म ته واړو ax² + 5x په خپل ځای + 3 دی د فورړو -3 بشي از ایکوال ټو 0 دا سټانډرډ فارم شو باندې پوه شئ اوس په د x په ځای 1 ولګوم چې د a ویلیو ماته معلوم شي زه به ولیکم چې put x is equal to 1 in the given equation دا چې کوم equation دی په دې کې د x په ځای باندې بس ولګو 1 ولګو نو a په خپل ځای باندې د x په ځای باندې ولګو 1 نو x باندې سکوير دی دا به شي 1 سکوير plus 5 په خپل ځای باندې د x په ځای باندې ولګو 1 - 3 is equal to 0 a په خپل ځای باندې 1 1 زار 1 plus 5 1 زار 5 minus 3 is equal to 0 a 1 زار بس شي a plus 5 minus 3 نسره راځي plus 2 is equal to 0 نو a په خپل ځای باندې is equal to په خپل ځای 0 په خپل ځای دا plus 2 اخواړه څه بشي minus 2 بشي د a ویلیو بس راشي د a ویلیو را رسو minus 2 ٹھیک ده x minus 3 is equal to 0 دا وسنګ شو دا ax² plus 5x minus 3 is equal to 0 د a په ځای چې دلته کې زواله کوم -2 دا equation باندې شي -2x² plus 5x minus 3 is equal to 0 ٹھیک ده اوس په دې باندې خبره ختمه نه ده دا خو موږ صرف ځان ته بل سولوشن چې معلومو د a ویلیو ځان ته معلومه موږ اصل کې معلومو سو هغه بل سولوشن معلومه نو دا کوادریټ اکویشن چې کله موږ حل کو بل سولوشن به معلوم شي تاسو به وینئ دې به دوه روټس راځي هغه یو روټ په کې دا ونی تاسو به وینئ ښه دوه جوابات به راځي کنه یو جواب د قونی او یو به سره بل صحیح ټیک ده اول کوشش کوو چې په فیکټرایزیشن حل کی کنو فرست او لاست چې ملټیپلای کوم -2 له -3 کې ضرب ورکې دین راځي +6 دیس دوین سیو کړو چې هغه جمع کوم دا غین راځي 5 او چې ضرب کوم دا غین راځي سو +6 نو 2 او 3 صحیح ده دا به شي -2x² plus 2x او plus 3x minus 3 is equal to 0 پرید باندې کې چې دی اوس یو شانتي پرید باندې کې څه دی دلته کې پرید باندې کې یو شانتي دی -2 او یو سره x دی د دې چې دا -2 نو ماینس به پلس شي صحیح ده 2 الریډي وته دی یو x وته دی څه باندې شي دی یو x پاتې شي خبره پوه شئ دا پلس او دا ماینس پس شي ماینس پشي ٹھیک ده د شي وکم کدا ماینس په پاور کې ختمه کم کنفیوز کیو دا ماینس تاسو کنفیوز کوي د چل کوم چې پاور کې دا ماینس ختمو مخه ٹھیک ده ویږي دا کنفیوز کوي ګوره دا ماینس ته ور ختمو ګوره د دې نو ماینس بار ته وځي دلته کې پاتې شي 2x² دا پلس شي کنه چې کوم پلس یا ماینس کو چې کوم ماینس یا پلس کو دا پلس ته دا ماینس کا ماینس 5x دا ماینس د څه کم پلس 3 is equal to 0 نو دا ګوره 2x² minus 5x plus 3 برابر شي د 0 ماینس چې هغه دلته ختم شو ګوره اصل کې دا ماینس بار ته نه وځي دا -1 وځي ٹھیک ده -1 وځي ښه دا -1 چې بیا ځل کې ډیویژن تر وړو مانو 0 ډیوایډ بای -1 نو واپس دا 0 راځي ځکه دا ختم شو په دې باندې پوهیږئ کنه ودا سوال دي شو خبرته اساني کنه فرست او لاست چې ملټیپلای کم 2 3 زار راځي 6 دیس دوین سی پورې جمع کوم -5 راکې چې ضرب کوم 6 راکې -2 -3 نو 2x² minus 2x minus 3x plus 3 is equal to 0 اوس په دې باندې کې یو شان سری 2 او x پکې یو شان دي 2x په دې باندې لکه پاره شي x minus 1 دې دوه کې یو شان دي سری -3 پکې یو شان دي دلته څه باندې شي x plus او minus شي -1 is equal to 0 اوس پر دې باندې x minus 1 او x minus 1 او x minus 1 بار ته وسو لکه پاره شو 2x minus 3 او اخوا is equal to 0 یا خو دا x minus 1 چې دا 0 دی او یا دا 2x minus 3 چې دا 0 دی کچرته x minus 1 0 شي نو د x ویلیو بس شي 0 minus 1 اخواړه plus 1 بشي د x ویلیو بس راشي plus 1 براشي په دې باندې پوه شئ او کچرته 2x minus 3 0 شي نو 2 په خپل ځای باندې 2x په خپل ځای باندې 0 په خپل ځای minus 3 اخواړه څه بشي plus 3 نو 2x په برابر شي د 3 نو x پر څه برابر شي 3 په خپل ځای 2 د ملټیپلیکیشن نه اخواړه څه بچین شي ډیویژن نو ګوره ته به دا دوه جوابات وس نه لیکې solution set by څه شي یا answer چورته مونږ وایو یا د other solution نشي ورکه د other solution ادویم solution څه شو 3 over 2 دای answer ماته ستوي کنه ما چې دا کار دا تاسو حل کې x = 1 باغ یو روټ راوځي چې دا به دا کومه زور کوارډینیټ اکویشن راغستره کنه په باندې پوه شئ question number 7 what is the positive difference of the roots of x² minus 7x minus 9 is equal to 0 اوس په دې کې د موږ ته دا خبره کوي چې ته د دې سولوشن چې کله ته حل کې دغه دوه روټس راوځي پازیټیو روټ معلوم چې د کوم روټ پازیټیو وي اقا روټ صرف وایي صحیح دی باندې پوه شئ
اوس په تاسو پوه شئ ګوره اول دا سوال په خپل ځای ولیکئ x سکویر ماینس 7x ماینس 9 از ایکول ټو 0 سوال مې په خپل ځای ولیکو دا فیکټرایزیشن باندې ګورو چې سالو کېږي که نو فرست او لاست چې ملټیپلای کړي ماینس 9 راځي دوه انسي جمع کوم هغې نه ماینس 7 راځي ضرب کوم ماینس 9 راځي په دغه باندې سالو کېږي فیکټرایزیشن باندې صحیح ده نو په کوارډینیټ فارموله به کوم دا داسې لیکلی شي 1x سکویر ماینس 7x ماینس 9 از ایکول ټو 0 دلته کې د a ویلیو چې دغه 1 ده د b ویلیو چې دغه ماینس 7 ده او د c ویلیو چې دغه د ماینس 9 quadratic formula چې داغه داسې دا minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a نو minus په خپل ځای باندې د b په ځای به ولګو minus 7 plus minus square root په خپل ځای شي b square دا به شي minus 7 whole square minus 4 د a value به شي 1 او د c value به شي minus 9 په دې باندې پوه شئ divided by 2 د a په ځای باندې څه ولګو 1 په دې باندې پوه شئ که وس دلته کې ماینس او ماینس څه شي پلس 7 پلس ماینس دا به څه شي ماینس 7 7 ده 49 ماینس او ماینس پلس 4 9 are 36 او لاندې 2 1 are 2 دا به شي 7 پلس ماینس دا به خپل ځای باندې 49 پلس 36 دا شي 84 او دا 9 6 85 9 6 15 5 1 4 3 4 8 دا به شي 2 x was the x دوه ویلیوز راغلو دا x را روان دی کنه دا x دوه ویلیوز راغلو یو ویلیو راغله 7 پلس سکویر روٹ 85 ډیوایډ بای 2 یو ویلیو راغله 7 ماینس سکویر روٹ 85 ډیوایډ بای 2 ډیوایډ بای 2 نو یو ویلیو د x1 چې ورته مونږ وایو دا څه شو 7 پلس سکویر روٹ 85 ډیوایډ بای 2 صحیح ده او یو ویلیو څه شو 7 ماینس سکویر روٹ 85 ډیوایډ بای 2 مطلب یو x1 شو دا بل څه شو x2 دا دوه ویلیو شو دې مونږ ته وایي چې پازیټیو ډیفرنس معلوم کړه د روټ مطلب دا دی چې ډیفرنس معلوم کړه x1 x2 ویل کېږي ډیفرنس ته پازیټیو ډیفرنس نه پر یو موږ سوال ابسولوټ وایو ابسولوټ چې همیشه لپاره موږ پازیټیو ویلیو راوباسي کنه نو x1 x2 ابسولوټ چې دا معلومول غواړو دا قشن دا په دې طریقه سره کوو اول با دلته کې x1 دی د دې په ځای بس ولیکو x1 x7 √ 85 ډیوایډ بای 2 او بیا ماینس ولیکو ماینس ولیکو بیا ولیکو 7 √ 85 ډیوایډ بای 2 دا ولیکو او په دې باندې بس ولیکو ابسولوټ وایو نو څه کېدی د دې ټول ټو چې LCM والے 2 راځي دا 2 چې دې ته ضرب شي دا به دغه 7 پلس سکویر روټ 85 په خپل ځای شي او دا 2 چې هغه ته ضرب شي دا ماینس په خپل ځای 7 ماینس سکویر روټ 85 په خپل ځای باندې او دا هول ډیوایډ بای 2 دا 2 په خپل ځای باندې اوس دا ماینس دا به دوه ته ضرب کول غواړي په دې باندې پوهیږئ دا به د شي 7 پلس سکویر روټ 85 دا ماینس 7 ته ضرب شي دا ماینس 7 شي ماینس چې ماینس سکویر روټ 85 ته ضرب شي دا به شي پلس سکویر روټ 85 او دا ابسولوټ په خپل ځای باندې هول ډیوایډ بای 2 دا 2 په خپل ځای باندې صحیح ده نو اخوا څه پاتې شو دا پلس 7 دی دا به ماینس 7 سره کټ شي یو سکویر روټ 85 دا دی دا یو او یو سکویر روټ 85 چې دا څو شو 2 دا څه شو اصل کې ابسولوټ به بیا غسته کېږي ښه نو دا شو 2 سکویر روټ 85 او لاندې سره 2 دی او ابسولوټ به بیا غسته 2 بر 2 سره کینسل شي نو سکویر روټ 85 څه پاتې شو سکویر روټ 85 ابسولوټ دا پاتې شو کنه سکویر روټ 85 ابسولوټ ما تاسو ته وایي سکویر روټ همیشه لپاره دا ابسولوټ همیشه لپاره موږ څه ویلیو راکې پازیټیو ویلیو راکې نو سکویر روټ 85 چې دا به څه شي دا به انسر شي اصل کې موږ ته دوی چې پازیټیو ډیفرنس اف روټ معلوم کا ابسولوټ مطلب پازیټیو او د x1 x2 مطلب ډیفرنس نو پازیټیو ډیفرنس اف روټ چې سره راغی سکویر روټ 85 ګوره دا روټس دي ښه دا x1 او x2 روټس دي نو د ابسولوټ مطلب پازیټیو نو پازیټیو ډیفرنس اف روټس دا غنه راغی سکویر روټ 85 دا جواب صحیح